قال ابو حنیفة رحمه الله المظاهر اذا جامع امراته فی خلال الاطعام لا یستانف الاطعام. یو سړی زهار وکړي، داسې زهار وکړي چې ووایي خپلې زنانه ته چې انت علیه مثل ید امي یا رجل امي، داسې ووایي زهار وکړي. اوس چې زهار یې وکړ، اوس مسله دا ده چې دې کفاره ده. کفاره دا ده چې یا به رقبه ازادوي، غلام به ازادوي، یا به د روجې ساتي 2 میاشتې، یا به د اطعام کوي 60 مسکینه. اوس الله سبحانه چې کوم بیان فرمایلی ده، داسې فرمایلی ده چې تاسو کې یو کس زهار وکړي خپلې زنانه سره، نو دا د غلام آزاد کړي مخکې د مساس نه، جما نه مخکې. که جما یې وکړه غلام یې آزاد که ګناهګار ده، یا د ده روجې ونشي مخکې د مساس نه چې جما یې نه کړي. که جما یې وکړه نو بیا به دا اعاده کوي د روجو، یا به دا اطعام ورکوي 60 مسکینه. دا 60 مسکینان سره مساس قید نه ده ویلی، د اولو 2 سره ویلی ده چې دا به غلام ازادوي مخکې د مساس نه، جما نه مخکې، کوروالې سره به جما نه کړي، دا کفاره به ده کوي. یا به دا روجې نیسي مخکې د مساس نه، جما به یې نه کړي، یا به دا اطعام ورکوي 60 مسکینان. اوس په د اولو 2 کې دا قید په نس کې تصریح ده په دې خبرې قرآن کې چې دا به قبل المساسی، جما نه مخکې به دا غلام ازادوي، هغې نه بعد دا جما کوی شي، یا به دا روجې ساتي، هغې نه بعد دا جما کوی شي. دې 2 سره قید د لا مساسه ده. د اطعام دي 60 مسکینه، دې سره مساس قید نشته. اوس احناف داسې وایي چې مقید په خپل تاکید باندې محمول ده او مطلق په خپل اطلاق محمولی. مطلق کې تاکید قید لګول دا نسخه دی مطلق ته، ځکه مطلق خو مطلقی معنی متعینی، فرد متعینی، افراد خارج کې متعینی، معنی متعینی، دا مطلق ته. نو اطعام 60 مسکینه نه ویلی دي، هلته خو مساس قید نشته. اطعام 60 مسکینان دې معنا متعینه ده، 80 کسانو ته خوراک ورکول. فرد متعین ده، فرد دا چې 80 کسانی هغو ته خوراک ورکړي، بس دا فرد ده که نه، نو دا مطلق ده. او مطلق په خپل اطلاق جاری د قرآن مطلق ده. اوس که دې سره قید ولګیا د مساس چې دا 60 مسکینان ته به دا خوراک ورکوي مخکې د مساس نه، دا قید لګول دا قلب د مطلق ته په مقید. قلب د مطلق په مقید دا نسخه د کتاب الله ده، نسخه د مطلق ته. نسخه جایز نه ده په قیاس، دارنګه جایز نه ده په خبر واحد، ځکه خبر واحد ظني ده، قیاس ظني ده. په ظني سره قطعي کې نسخه جایزه نه ده. اوس مونږ داسې وایو، شوافی داسې فرمایي، دارنګه موالیک فرمایي چې نه، اطعام 60 مسکینان دې کې هم مساس معتبر ده. یعنې که ده په منځ کې جما وکړه بیا به دا یې اعاده کوي، بیا به سرینه 80 مسکینانو ته خوراک ورکوي. که منځ کې جما وکړه بیا به دا یې اعاده کوي. دلته دا معتبر ده چې دا به 80 کسانو ته طعام ورکوي مخکې د جما نه، وروسته بیا جما کوی شي. چې کله دا کفاره ادا کړي بس بیا خو یې ښځه خپله شو. که منځ کې وکړه به دا یې اعاده کوي. لکه څنګه چې 80 روزې نیسي او منځ کې دا جما وکړي، نو دا کل عدم شوی، دی به بیا اعاده کوي. ځکه هلته قرآن پاک لامساس ویلی دي که نه، چې دا به 80 روزې نیسي مخکې د جما نه، نو که منځ کې جما نه وشوه نو دا کل عدم شو.
نو شوافی موالک داسې فرمایي چې دلته هم جما قید مراد ده نو که منځ کې جما وکړه دی به اعاده کوي. مونږ څه وایو احناف چې نه اولو دوو کې دا قید شته دی او مقید ده مقید په خپل تاکید محولي دریم کې قید نشته چې دریم کې نشته نو دا مطلق ده مطلق په خپل اطلاق جاری نو که د جما منځ کې وکړه هم اطعام ستین مسکینان کفاره ادا شو او دلیل دا ده چې دو وایي چې د اطعام ستین مسکینان دا قیاس ته کنه په تحریر د رقبې مونږ وایو چې دا قیاس په تحریر د رقبې وکړي نو هلته خو مساس قید ده چې د دې قیاس جایز ده بیا خو دا اطعام روجې نیولل بیا خو دې قیاس جایز و په ما قبل بیا هلته لا مساس قید ولې لګولی په روجو کې لا مساس قید ولې لګولی چې ته وایې چې اطعام ستین مسکینان قیاس ته په رقبې نو بیا خو دا شپېته روجې نیولل دې قیاس هم په کار وکنه په رقبې باندې بیا به دې سره الله پاک لا مساس قید نه ذکر کاو نه چې اول سره ذکر کا دوم سره الله مساس کوي ذکر کړ دا دلیل دې خبره ده چې وروسته اطعام ستین مسکینان هغې کې مساس قید نه ده معتبر که معتبر وی بیا به لا مساس ویلی قیاس باندې کار نه کېږي ځکه قیاس کا کولی د اطعام ستین مسکینان بیا خو په کار دا ده چې د روجو قیاس هم الله پاک کړی وی هلته لا مساس قید نه وی ویلی په رقبې باندې قیاس کړی وی نه خو رقبې کې لا مساس ویله روجو کې لا مساس ویله قیاس یې نه کړه نو ما په اطعام کې بیا لا مساس قید نه ولګاو معلومه شوه چې دلته نه ده معتبر لہذا اول مقید ده په خپل تاکید جاری او اخیر مطلق ده مطلق په خپل اطلاق جاری او که هلته ته قید ولګیا د لا مساس چې دی به شپېتو کسانو ته خوراک ورکوي مخکې د جما نه او که جما یې وکړه نو دی به استیناف کوي دا خو نسخه دی مطلق ته په مقید ځکه دا خو تا کل دی مطلق په مقید وکړه کل دی مطلق په مقید نسخه ده نسخه دی کتاب الله دا په قیاس سره جایزه نه ده نو مونږ مسلک داسې د احنافو مظاهر چې زهار وکړي یعنی تشبیه د خپلې ښځې ووایي یوې عضوې سره د محرماتو ابدیو عضوې سره تشبیه ورکړي داسې ووایي چې ښځې ته وایي چې انت علیه که ظهر امي دا تشبیه د ښځې ده یوې عضوې د محرم ابدي سره چې مور ده یا مثلا خور هم محرماتو ابدیونه ده یا مثلا ترور هم محرماتو ابدیونه ده اذا جامع امراته فی خلال الاطعام دغه زهار ولا سره چې جماو کې خپل ښځې سره په منځ د طعام کې ستین مسکینان کفاره یې ادا کړي نه چې منځ کې جما وکړه لا یستانف الاطعام دی به نه مستقل واپس کوي اطعام او د دې قیاس په رقبې نه ده صحیح ځکه دا ظني ده او که دلته الله مساس معتبر وی بیا به الله ویلی قیاس کوو به نه په ما قبل باندې ځکه که قیاس یې کولی بیا په روجو کې قیاس الله ولې نه ده کړی لا مساس خو هلته رقبې کې ذکر ده بیا ورپسې روجې دي نو روجې ولې نه قیاس کولی هلته به الله پاک لا مساس ویلی نه ویلی که نه قیاس پې کړی خو هلته الله لا مساس ویلی ده او په دې کې نه ده ویلی معلومه شوه چې دلته لا مساس نه ده معتبر لأن الكتاب مطلق فی حق الاطعام کتاب الله مطلق ده مطلق څه معنی کېږي یعنی معنی یې واضحه ده مصداق یې واضح ده خارج کې فی حق الاطعام پاک ته خوراک ورکولو مسکینانو ته فلا یزاد علیه شرط عدم المسیس نو نه زیاتېږي په دې باندې شرط عدم جمع بالقیاس علی الصوم چې قیاس په صوم وکړي بل المطلق یجری علی اطلاقی دا مطلق ده او مطلق په جاری په خپل اطلاق والمقید علی تاکیدی هلته مخکې قید ده او په خپل تاکید باندې جاری و الا لازم بس نسخه د کتاب الله په قیاس والتالي باطل وكذلك قلنا الركبة في كفارة الزهار واليمين مطلقة فلا يزاد على شرط الإيمان بالقياس على كفارة القتل الله فرمائي
من قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبة مؤمنة. چا چې مؤمن خطأ قتل کړ هغه کفاره دا ده چې دی به ازادۍ مرایه خو مؤمن هلته مرایه مقید ده. اوس مونږ وایو چې د زهار کفارې کې هم رقبه راغلې ده چې رقبه به ازادۍ خو هلته ایمان قید نشته. په کفارة الیمین کې یو سړی یمین وکړ بیا خانیس شو نو کفاره به څه ده غلام به ازادۍ نو هلته هم غلام مطلق ده په کفارة الیمین کې. په کفارة الزهار کې چې د تشبیه د خپلې ښځې ویلې وه یوې عضوې د محرم ابدي سره هغې کفارې کې خدا د 3 کفارې وې چې یا رقبه وه یا روجې وې یا اطعام ستین مسکینانو. دلته چې کومه رقبه ذکر ده په کفارې د زهار کې مطلقه ذکر ده. په کفارې د یمین کې چې غلام آزادول دي عام مطلق دي هلته قید د ایمان نشته. په کفارة القتل کې بیا قید د ایمان ده. اوس امام شافعي صاحب فرمایي چې کفارات خو جنس واحده ده. که زهار کې کفاره چې دا طلاق بیان ده یا یمین کې کفاره او کنا په دغه کې کفاره په قتل خطا کې خو کفارات خو یو جنس ده. څنګه جنس یو ده؟ زاجرة و عقوبة. زاجر ده منع کوونکې ده عقوبت ده خو یو حقیقت د ټولو کفاراتو چې زاجرة و عقوبة. زجر ده پکې منع عقوبت ده خو چې یو حقیقت ده نو چې کله په کفارة القتل کې قید دا ده چې دا رقبه و مؤمنه لهذا دا وایي امام شافعي صاحب چې له وجې د وحدة الجنس نه زهار چې دا طلاق بیان ده که دې کې دا کفاره دا کوي غلام ازادي آب مؤمني قسم کې کفاره دا کوي آب مؤمني. قیاس کې د کفارة الزهار والیمین په کفارة القتل باندې دا ټولو کې ایمان ضروري ده. مونږ وایو چې نه دا جنس واحده چېرته ده. کفاره د زهار دا خو جان ته نوعه ده. کفاره د یمین هغه یمین ده نو دا جان ته نوعه ده. کفارة القتل دا خو جان ته نوعه ده. دا خو انواع مختلفه دي چې دا انواع مختلفه دي نو د یو قیاس په بل ټیک نه ده. لہذا کفارة الزهار کې رقبه مطلقه ده ادارې کفارة الیمین کې په کفاره د قتل کې مقیده ده. اوس کته مطلق کچرته کفاره د زهار کې مقید ولګیا د ایمان په کفاره د یمین کې قید ولګیا د ایمان نو دا کل د مطلق په مقید ده. دا خو مطلق په مقید بدل شو. کل د مطلق په مقید خو نسخه د مطلق ده. نسخه په قیاس جایزه نه ده. دیو جنا کفاره د زهار کې مطلق رقبه ده یمین کې په کفاره د قتل کې ایمان ضروری ده. وکذالک قلنا داسې مونږ وایو یعنې په شان د اطعام لکه اطعام کې هم داسې ده چا کې مطلق ته مطلق په خپل اطلاق جاری په کفاره د اطعام کې چې کله د خوراک ورکوي زهار وخت کې لکه عام مطلق په خپل اطلاق جاری و هلته قید نه و د دې خبرې لامساسه قید نه و پکې مطلق و کفاره بالاطعام چې په خوراک سره دا کفاره ادا کوي مطلقه وه او مطلق په خپل اطلاق جاری کذالک داسې اطعام لکه مطلق ته په اطلاق جاری ده. کلنا مونږ وایو الرقبة فی کفارة الزهار رقبه غلام آزادول په کفاره د زهار کې چې دا طلاق بیان ده په کفاره د یمین کې مطلقتون دا کفاره د رقبې مطلقه ده ایمان قید خو نشته. فلا یزاد علیه شرط الایمان دې باندې نه زیاتېږي شرط ایمان بالقیاس علی کفارة القتل چې قیاس په کفارة القتل وکړي ځکه دا خو نسخه د مطلق ته په مقید دا په قیاس جایزه نه ده ځکه قیاس خو ځواني ده کتی په ځواني سره نه نسخه کېږي. فإن قيل إن الكتاب في مسح الرأس يوجب مسح مطلق الباس وقد قيدتم بمقدار الناسية بالخبر والكتاب مطلق في انتهاء الحرمة الغليظة بالنكاح وقد قيدتم بالدخول بحديث امرأة رفاعة. دا اوس اعتراض د طرف ته شوافیونه اعتراض دا ده چې الله فرمایي سبحانه اذا كنتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم
الی المرافق وامسحوا برؤوسکم. ګوره دلته مسح صله بې راغلی ده. مسح چې متعدی بې ذاتي نو دا محمولي په تمامه په کل. مثلا داسې رب ویلی وی چې وامسحوا رؤوسکم، دا مسح متعدی وی سر ته بلا با، بیا به دلته مسح د کل سر مراد وه. چې مسح صله بې راشي نو دا په تبعیض باندې محمول ده. بالاتفاق ټولو ائمو اتفاق ده چې مسح صله با راشي بیا به دا په باز محمولي. نو وامسحوا برؤوسکم معنی دا ده چې تاسو مسح د باز سر کوو. اوس شوافی فرمایي چې دا مسح د باز سر ده. باز سر چې ده دا مطلق ده. باز سر ربع ته وایي، باز سر ثلث ته وایي، نصف ته وایي، باز سر دوه څلورو ویښتانو ته وایي. د ټولو کې دا مطلق ده. دا افراد دي. مطلق معنی واضحه ده، افراد معلوم دي. بس بعض افراد ای بازین کانا چې کوم بازی که نصف راسی باز ده، ثلثی باز ده، دوه څلور ویښتان باز دي. لہذا امام شافعي سے فرمایي چې دلته مسح چې فرض ده مقدار مفروض باز مفروض ده، بعضو میز ده خو دوه څلور ویښتان هم دي. نو دوه څلور ویښتانو مسح چې وکړي بس فرض ادا شو. باقي مسح د کل سر دا مستحبه ده. د باز راس مسح دا فرض ده. دوه څلور ویښتان هم فرد د باز ده، دا هم د باز فرد ده. لہذا دا فرض. کل سر مسح دا مستحب. مونږ احناف چې وایي، مونږ احناف داسې وایي چې مسح متعدی بذاتي بیا خو کل سر مراد ده. خو چونکې دلته تعدیت په بذات نه ده، په بې سره ده، باز مراد ده. ٹھیک شو؟ خود باز څه ده؟ دې وضاحت حدیث کړی ده. چې حدیث ته د مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه هغه دا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام اتا صبات ته قومین، یو قوم صبات ته راغلی چې چېرته خزلې مزلې غورځي. حضرت مبارک وړوکی اودس مات کړ. بیا هغې نه بعد حضرت مبارک صلی الله علیه وسلم اودس وکړ. ومسح بناصیتی و عمامتی. نبی علیه السلام مسح د سر وکړه د عمامې. خو دا مسح د عمامې باره کې احناف وایي چې دا مسح نه وه، دا خو هسې پټکي سمولو. لکه سړی مسح په سر وکړي نو بیا پټکي باندې سړی لاس اخوا دېخوا کړي. نو دا ترتیب د عمامې و، دا مسح نه وه. نو دلته حضور مبارک د حدیث کې دا راغلی چې نبی علیه الصلاة والسلام مسح وکړه په مقدار د ناسیې. دې حدیث کې دا راځي، د حدیث مغیره کې چې نبی علیه السلام مسح وکړه د سر په مقدار د ناسیې. مقدار د ناسیې دا ربع د راس ده. دا ناسیه چې ده دا د سر ربع ده. سر خو دیجې نه شروع کېږي. دا ناسیه ربع ده د کل سر. نو ربع فرض ده. اوس دا سوال پیدا شو چې سوال دا پیدا شو چې مسح د سر خو په باز کې ده. دا مسح د سر په باز کې دا مطلقه ده. تاسو یې تاکید کوو په مقدار د ناسیې. دا په حدیث سره کو چې حدیث مغیره ابن شعبه ده. حدیث خبر واحد ده، دا ظنی ده. چې دا ظنی شو نو تاکید دی مطلق رالی په حدیث ظنی. تاکید دی مطلق په حدیث ظنی سره دا قل دی مطلق په مقید ده. قل دی مطلق په مقید دا جایز نه ده، دا خو نسخه دی مطلق ده. دی وجه تاسو دلته تاکید کړی ده په حدیث مغیره ابن شعبه. دا خو حدیث ظنی ده، خبر واحد ده. او تاسو دا تاکید وکړئ باز، نو دا قل دی مطلق په مقید شو. قل دی مطلق په مقید نسخه دی مطلق ده. نسخه په خبر واحد جایز نه ده. دا یې وویله. که ته سوال وکړې په امام شافعي صاحب چې تا خو هم داسې کړي دي، ځکه وامسحوا برؤوسکم با صله د مسح ده، په تبعیض محمول ده. ته مقدار د دوه څلورو ویښتانو وایې چې دا وایې، خو تا هم نسخه دې مطلق کړې ده په مقید. جواب دا ده چې نه ما خو دا تاکید په حدیث نه ده کړی،
ما خو دا په خبر وایي تخصیص نه ده کړی حدیث قرآن کې خو راغلی وامسحوا برؤوسکم په بعضې سرمسه راغله بعضې نه 2 ویښتان مراد کېدل دا ما په حدیث نه ده دا تخصیص کړی په خبر روایت چې کل د مطلق په مقید راشي په خبر روایت چې ځوني ده نسخه په ځوني جایز نه ده نه ما خو دا 2 ویښتان دا مصداق دی باز ګرځولی دي په حدیث سره خو دا زیادت ما نه ده کړی دا خو د باز مصداق دی چې الله فرمایي وامسحوا برؤوسکم نو برؤوسکم صله د مسې ده باز نو باز خو 2 و 4 ته وایي نو دا خو مصداق الایت ده ما خو په حدیث تخصیص نه ده کړی تاسو په حدیث تخصیص وکړه ځکه تاسو په حدیث مغیره باندې عمل وکړه رضی الله تعالی عنه چې مقدار د ناسیه ده حدیث ځوني ده او مطلق د کتاب الله کتی ده نو لازم چې تخصیص د کتی په ځوني نسخ راله ولې کل د مطلق په مقید سره په حدیث خبر واحد سره چې ځوني ده کل د مطلق په مقید نسخه ده نسخه په خبر واحد سره جایز نه ده دا یې وویله شوافیو دا اعتراض وکړ یو خبره دوم اعتراض کوي شوافی دوم اعتراض دا کوي چې ګوره الله سبحانه فرمایي حتی تنکح زوجا غیره یعنی که چېرته یو سړی ولګېدی خپلې زنانه ته 3 طلاقه ورکړل بیا د اول خاوند پر ځای جایز نه ده حتی تنکح زوجا غیره حتی چې دا نکاح وکړي بل زوج سره بیا هغه طلاق کړي عدت تیر کړي بیا پس زوج اول پر دا جایز ده اوس حتی تنکح زوجا غیره مونږ داسې وایو مونږ داسې فرمایو چې نکاح دی بل زوج سره وکړي خو بل زوج به دې سره وتې کوي انزال وشي یا نه خو وتې به کوي نو شوافی فرمایي چې ګوره الله په خدا سے فرمایي حتی تنکح زوجا غیره نو تنکح معنا حقیقي هو نکاح ده نو معلومه شوه چې انتها د حرمت غلیظه چې د اول زوج پاره د حرامه ده د دغه حرمت غلیظ سخت حرمت انتها تنکح ده صرف نکاح ده دا انتها ده بس چې نکاح زوج ثاني سره دا نکاح وکړي نو بس دا حلاله شوه تاسو خو دلته وتې شرط لګو چې نه دوم زوج به دې سره وتې کوي نو دا وتې قید لګول دا تخصیص ده په مطلق د کتاب الله کې او تخصیص په مطلق د کتاب الله کې دا ټیک نه ده په خبر واحد تاسو دا تخصیص په خبر واحد کو څنګه خبرید باندې چې حدیث ته امرأه رفاعه ده په دې سره دا تخصیص کو چې دلته نکاح صرف نکاح سره د اول زوج ته نه حلالېږي وتې به کوي دوم زوج پس به د اول زوج ته حلالېږي او دا تخصیص د نکاح په وتې سره دا تاسو په خبر واحد سره کو دا تخصیص مطلق مقید کوو په خبر واحد خبر واحد څه ده چې حدیث ته امرأه رفاعه ده رفاعه رضی الله تعالی عنه هغې زوجه وه هغه طلاق ورکړی و طلاق نه بعد دا ولګېده مغلظه وه نکاح یې وکړ عبدالرحمن ابن زبیر سره رضی الله تعالی عنه هغه سره چې نکاح وکړ نبی مبارک ته راله صلی الله علیه و آله وسلم هغې ته فرمایي حضور مبارک ته چې یا رسول الله مبارک ما خو رفاع خاوند و هغه طلاق ما ته راکړه زنانه عبدالرحمن ابن زبیر سره مې نکاح وکړ خو عبدالرحمن ابن زبیر ما منده که ضعیف جما کې ضعیف ده داسې ضعیف ده که هدبتین هدبه یې ویل ده لکه د کمیس لمن نو کمیس لمن خو زوړاندي که نه نو چې زوړاندي نو معنی کامل شهوت یې نشته نو حضرت ته فرمایي صلی الله علیه و وسلم دا وایي ګوره تاسو مونږ نفس ماهیت ده دا وایي تاسو مونږ نفس ماهیت ده ځکه و دې نه پیدا یو که نه هر سړی دې نه پیدا ده ښه دا شو اوس ګوره نو حضرت ته فرمایي صلی الله علیه وسلم چې اتوریدینه ته دا اراده لرې چې ته بیا واپس رفاعت ته واپس شې دا ورته آو یا رسول الله مبارک حضرت ته فرمایي چې لا نشې واپس کېدی حتی تذوقي عسیلته
ویذوق هو من عسیلتک چې ته د دې ګبین وسکې دا تا ګبین وسکې کنایه د دخول نه یعنی جما وکړي تر سره چې دخول نه کړی نو نشي تلای ته اول ته نو تاسو دا وایو چې حتی تن کې حزوجن غاره په دې سره دا نه حلالېږي وتې به کوي ورسره دا وتې قید دا تاسو په حدیث کې امرأة رفاعي سره زیات کړ نو قلب مطلق په مقید رالی قلب مطلق په مقید نسخه ده نسخه د کتاب الله په حدیث په خبر روایت سره جایز نه ده دا دو سوال وکړه دا ګوره جي فإن قیل ان الكتاب في مس راس يوجب مسح مطلق الباس کتاب الله وامسحوا برؤوسکم کې په مس د سر کې چې راغلی ده یوجب دا ثابتې مس د مطلق باز ځکه با سیله ده وقت قیدتم بمقدار ناسیه تاسو بعضو قید لګولی ده تخصیص مو کړی ده په مقدار د ناسیې چې ربع د راسته بالخبر په حدیث مغیره سره رضی الله تعالی عنه دارنګه والکتاب مطلق فی انتهاء الحرمة الغلیظه کتاب د قرآن عظیم الشان دا مطلق ده په انتها د حرمت غلیظه کې چې دغه حرمت غلیظه سخت حرمت زوج اول پاره چې دا راغلی ده دا منتهی ده بین نکاح بس چې نکاح زوج ثانی سره کې به حرمت غلیظه ختم شو بیا اول پاره جایزه ده کله طلاق ورکی بیا د اول ته ځي دا جایزه ده نو کتاب مطلق ده په انتها د حرمت غلیظه کې چې د حرمت غلیظه منتهی ده بین نکاح وقت قیدتم بالدخول تاسو دا مقید کړی ده په دخول سره په حدیث امرأة رفاعه سره رضی الله تعالی عنه نو لازم چې قلد مطلق په مقید نسخ راله النسخ په حدیث راله حدیث خبر واحد ده دا ظنی ده قلنا ان الكتاب ليس بمطلق في باب المسح فإن حكم المطلق ان يكون الآتي بأي فرد كان آتيا بالمأمور به دا جواب کې وایي چې نه ما تاکید دی مطلق په مقید نه ده کړی سړی اول سوال نه جواب کوي ما مطلق نه ده مقید کړی چې ته ویل ته وامسحوا برؤوسکم مطلق سر ده باز او تاسو تاکید کوو په مقدار د ناسیې نو تاکید دی مطلق شو په مقید او په حدیث سره حدیث خبر واحد ده نو قلد مطلق په مقید رالی چې نسخه ده په خبر واحد دی وایي چې نه سړی دا مس د سر څه ده باز مس د سر دا مطلق نه ده دلیل یې څه ده مطلق کې دا قانون ده چې معنی متعینه یو افراد متعینه او مطلق په مرتبه د شی مطلق شی کې ده او مطلق شی معنا نفس ماهیت نفس ماهیت ته که په ضمن د یوه کې ماهیت ته که دوو کې ماهیت ته مطلقي انسان په معنا د نفس انسان دا مطلق ټکی چې انسان نه مخکې کې بیا قید نه ده ځکه قید خو وروسته لګي دا خو مخکې ده مطلقي انسان نفسي انسان نفسي انسان څوک ته ماهیت ته ماهیت چا ته وایي شي ته وایي که نه وایي انسان شی ده نو دا مطلق ماهیت ده او مطلق ماهیت مطلق شی ده یعنی نفس ماهیت نفس ماهیت متحقق کېږي په ضمن د یوه کې دوو کې ټولو کې دې ته مطلق وایي نو دا حتی دا وامسحوا برؤوسکم چې رب فرمایي دا مسح د باز سر ځکه بی سیله واقع ده کنه مسح د باز سر دا مطلق نه ده دلیل څه ده دلیل دا ده چې مطلق معنا معلومه یو ټکی افراد معلومي چې په هر فرد عمل وکړو نو تا په مطلق عمل وکړو که یو فرد باندې دی وکړو که دوو باندې دی وکړو که لسو باندې دی وکړو که ټولو باندې دی وکړو نو تا په مطلق عمل وکړو لکه تو انسان رالی چای څکي مطلقي انسان نو مطلقي انسان نفس مایت ته یو فرد رالی هم مطلقي انسان رالی دو رالی مطلقي انسان رالی ټول رالی اصل بالفرض بیا مطلقي انسان رالی نو مطلق کې قاعده دا ده چې معنا یې معلومه افراد معلومي چې په هر فرد عمل وکړو نو تا په مطلق عمل وکړو او دلته داسې نه ده ځکه دلته الله مقدار مفروض ذکر کوي داسې وایي وامسحوا برؤوسکم فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق دا فرض
وامسحوا برؤوسکم فرض. نو الله فرض ذکر کوي. اوس که یو سړي نصف سر نصف راس مسح کړ یا یې ثلث مسح کړ یا یې ثلثان پکې مسح کړه، لا یکون آتیا بالفرض، د په فرض عمل نه وکړه. حالانکه الله خو فرض ذکر کړی ده چې مخ مینځو فرض، لاسونه مینځو فرض، مسح کو د بعضې سر فرض. اوس که یو سړي نصف سر مسح کړ دا فرض نه ده. که دوه ثلث یې مسح کړه فرض نه ده. که یو ثلث یې مسح کړه فرض نه ده. نو معلومه شوه چې دا مطلق نه ده. که مطلق وی نو مطلق خو معنا معلومه افراد معلومي چې په هر فرد عمل کې په مطلق ته عمل وکړو. اوس که ته نصف سر مسح کې یا دوه ثلثه مسح کې یا یو ثلث مسح کې په فرضو دې راتلل نه وکړه. فرض پکې مقدار د ناسیې ده دې باندې دې راتلل وکړه، یا دوه څلور ویښتان دي په دې دې راتلل وکړه. فرض دا شه دا زیات ثلثان یا ثلث یا نصف چې کوم زیات ایسه دا مستحب ده. نو که نیم سر دې مسح کړ فرضو باندې دې راتلل نه وکړه، په مستحبو دې راتلل وکړه. په دې کې فرض مقدار د ناسیې ده فرض ادا شو، یا دوه څلور ویښتان دي پرای دي امام شافعي صاحب فرض ادا شوي دي. لہذا پته ولګېده چې دا مطلق نه ده. که مطلق وی بیا خو په هر فرض چې عمل کې په مطلق عمل ده. نو که په نیم سر دې عمل وکړه یا په درې میسې یا په دوه ثلثو نو په فرض دې عمل نه وکړه. حالانکه مطلق خو وایي دی ته چې معنی یې معلوموي، افراد معلومي چې په هر فرد عمل کې په مطلق عمل ده، چې په نصف عمل کې یا په ثلث دا نه ده. په مسجد سر مقدار مفروض باندې عمل نه ده. چې نه ده نو دا مطلق نشه. چې مطلق نشه نو څه شه بیا ده؟ وایي دا مجمل ده. مجمل چاته وایي؟ مجمل دې ته وایي چې معنی خو یې معلومه وي خو مصداق یې نه معلوم. دلته داسې ده مسجد سر برؤوسکم بعضې سر باندې نه مسح کړو نو معنی خو یې معلومه ده خو مصداق یې نه ده معلوم، خارج کې وجود اجمال شده. نو فرق دی مطلق ادي مجمل دا ده چې مطلق معنا معلومه یا افراد معلومه. مجمل معنا معلومه خو افراد مصداق نه معلوم. نو مسجد سر چې رب فرمایي چې وامسحوا برؤوسکم دا مجمل ده، معنا یې معلومه ده، افراد مونږ ته نه دي معلوم. قاعده دا ده چې د مجمل تفسیر په خبر روایت جایز ده. مجمل تفسیر چې کیا په خبر روایت سره جایز ده. نو مونږ چې تفسیر وکړو په روب راز سره په مقدار د ناسیې سره په حدیث مغیره ابن شعبه اگر که خبر واحد ده خدا د مجمل تفسیر مو وکړو چې بعضې مسې نه دغه مراد ده روبا ناسیه دا د هغه مجمل تفسیر شو. تفسیر د مجمل په خبر روایت جایز ده. لہذا مونږ عمل وکړو په مجمل باندې تفسیر میں خبر روایت وګرځاو. نو ته چې امام شافعي سے اعتراض وکړه چې دا کل د مطلق په مقید ده او کل د مطلق په مقید په خبر روایت جایز نه ده، دا د غلط اعتراض وکړه. دا شو. بل دومې خبرې نه جواب کوي، دوم دلیل نه. اول دا ووایه قلنا ان الکتاب ليس بمطلق فی باب المسح، کتاب نه ده مطلق په باب د مسح کې. وایي ولې؟ دا وامسحوا برؤوسکم کې دا باز سر مسح دا مطلق نه ده. فإن حکم المطلق حکم مطلق دا ده ان یکون الآتی بأي فرد چې یو سړی راتللو کې په هر فرد سره چې وي کان آتیا بالمامور به بیا دی په مامور به باندې راتلل وکړه. ولې مطلق معنا معلومه افراد معلومي نو چې په هر فرد دی راتلل وکړه په مامور به دی راتلل وکړه. والآتی بأي بعض کان هاونه یو سړی چې راځي په هر بعض باندې کان چې وي هاونه دلته په مسح کې ليس بآت بالمامور به ته نه ده راتلل کې په مامور به. فإنه لو مسح على النصف او على الثلثين که مسح په نصف وکړه یا په ثلثین وکړه مثلا یا په ثلث وکړه لا يكون الكل فرضا، کل فرض نه ده. حالانکه الله فرائض ذکر کوي وجوهکم وایدیکم وامسحوا برؤوسکم فرض ذکر کوي. اوس که دا بیب تبعیض پره ده نو که دا بعض مطلق وی نو د مطلق هر فرد باندې چې عمل کیا په مطلق ته عمل وکړه. اوس زه په نصف عمل کوم یا په ثلثین کوم یا په ثلث کوم دا هم بعض دي که نه. بیا په کار دا چې ما عمل په مسح کړی وی په مقدار مفروض، حالانکه دا فرض نه ده. نو چې فرض نه ده نو پته ولګېده چې دا مطلق نه ده، ورنه مطلق خو هر فرد باندې حملېږي
او مطلق کې مسح د بعضې سر فرض ده نو په هر فرض باندې جایز ده چې حمل کې نو په نیم حملېږي په ثلث بیا پکار چې دا فرض وی حالانکه دا نه ده فرض فرض پکې مقدار د ناسیې ده یا 2-4 ویښتان دي دا مستحب ده لا یکون الکل فرضا و بی فارق المطلق والمجمله په دې سره جدا شو مطلق مجمل نه مطلق خو معنا معلومه یا افراد دلته خو معنا معلومه ده افراد نه دي معلوم مصداق چې د بعضې مصداق څه شی ده ثلثان یا ثلث دا خو مصداق نه ګرځي دی بعضې سر نه نصف نه ثلث نه ثلثان چې نه ګرځي معلومه شوه چې دا نه ده مطلق مجمل ده چې مجمل شو او مجمل تفسیر په خبر روایت جایز ده نو ما مونږ په حدیث مغیره سره دې تفسیر وکړو چې مقدار د نصیحت واما قید الدخول فقط قال البعض دوم سوال نه جواب کوي امام شافعي صاحب دوم سوال دا کړی و چې رب فرمایي چې تاسو باندې دا زوجې چې طلاق مو ورکړی ده دا حرامې دي دا حرمت غلیظه ده سخت حرمت ده حتی انتها ده دا حرمت غلیظه ختمیږي حتی تنکح زوجا غیره داسې وایي چې نکاح وکړي د زوجې آخر سره بیا هغه جما ورسره وکړي تاسو جما قید لګو حالانکه رب سبحانه و چې انتها د حرمت غلیظه ذکر کړی ده محض نکاح چې دا زنانه نکاح وکړي نکاح په نکاح کې مطلق ده تاسو یې مقید کو په جما چې جما به ورسره کوي نو دا کل د مطلق په مقید ده کل د مطلق په مقید نسخه ده نسخه په خبر روایت جایز نه ده تاسو په خبر روایت سره دا نسخه وکړه چې حدیث ته رفاعه ده دا جواب کوي ورته دا جواب دا کوي چې نه سړی دا موږ په خبر روایت تخصیص نه ده کړی حتی تن کې همنه توتیا چې ته وته کې وته وکړي دا زنانه وته کې بل زوج دا نکاح په معنا د وته سره دا وته دا موږ حدیث سره نه ثابتو او دا تاکید په خبر واحد موږ نه کوو بلکې دا د تن کې معنا د خپل حقیقي معنا ده د قرآن خپل معنا تن کې وته ده څنګه وته ده داسې چې ګوره تن کې دوه معنی دي تن کې معنا محض نکاح ده عقد تن کې نکاح معنا وته ده دلته وته معنا مراد ده دا خپل معنا حقیقي ده دا تاویل نه ده نه مجاز ده نه تاویل ده نه مجاز ده خپل معنا حقیقي ده ولې خپل معنا حقیقي ده ځکه ګوره تن کې زوجن نکاح نه بعد زوج ذکر ده الزوج دلالت کوي په نکاح ځکه زوج ته زوج پس وایي چې نکاح یې که نه چې نکاح نه وي بیا خو زوج ته زوج نه وایي نو دا نفسي نکاح خو زوج ټکي نه دا د زوج مدلول ده چې حتی تن کې زوجن بل زوج سره نو بل زوج ته زوج پس ویلی کېږي چې نکاح یې کړی تر سره دې زنانه سره نکاح کړی نو نکاح معنا خو دا د زوج معنا ده اوس تن کې که دې معنا ته محض نکاح وکړي بیا به دا تاکید شي چې دې معنا وتې وکړي بیا دا به تاسیس شي نوې معنا به تاسیس اولاد تاکید نه تاکید خو زړه معنا زوج کې نکاح معنا ده تن کې نکاح معنا ده خو تاکید شو چې نکاح معنا وتې وکړي دا تاسیس شو نوې معنا شوه تاسیس اولاد د تاکید نه لہذا تن کې معنا وتې ده دا معنا حقیقي دی تن کې ده او دا تاکید په کتاب الله سره نه ده دا تاکید په خبر روایت سره نه ده خپل معنا یې ده وتې کنه لسره تاکید ده نه مطلق ده کنه بس وتې ته وایي دلیل دغه شو اوس اعتراض ده چې خو وتې ته وایي بیا تن کې خو زنانه ته نسبت ده زنانه خو وتې نه کوي وتې نسبت خو زوج ته کېږي وتې کوي خو یې زوجه خو یې نه وتې کوي نو بیا تن کې څنګه ویلي دي جواب دا چې ټیک ته وتې حقیقتا خو زوج کوي خو دا زوج پس وتې کوي که نه زوجې سره چې زوجه ده ته قدرت ورکړي په وتې باندې زوجه ورسره راضي وي ده ته قدرت په وتې ورکړي لہذا زوجه هم وتې کوي ځکه دا قدرت په وتې ورکړي ځکه تن کې بس زوجې ته کړی دی چې دی وتې کوي که نه لہذا تن کې همانه وتې ده
دا معنا تاکید نه ده د مطلق په کتاب دا تاکید دا مطلق د کتاب الله مونږ مقید کړی نه ده دا خپله معنا ده مطلقه د مطلق خپله معنا وتې ده دا شوه دوم جواب دا کو چې ټیک ته دا دخول قید مونږ د تا وله منو چې ټیک ته نکاح منه خو نکاح ده امون قید د دخول لګو چې دا دوم زوج به د اول د زنانه سره دخول کوي دا په حدیث ثابتو چې حدیث د رفاعه ده اکه ته وایې دا خو تاکید د کتاب الله ده عقل د مطلق ته په مقید عقل د مطلق په مقید نسخه ده نسخه د کتاب الله په خبر روایت سره جایزه نه ده وایي نه سړیه حدیث د رفاعه خو حدیث خبر روایت نه ده دا خبر مشهور ده چې خبر مشهور ده نسخه په حدیث مشهور سره جایزه ده دا یې ویله ګوره وما قید الدخول فقط قال الباز هر چې قید الدخول په دې دوم اعتراض کې چې تاسو نکاح نه کافي وایو بلکې دا به دخول ورسره کوي فقط قال الباز بعضو احناف داسې جواب کوي چې د نکاح فی النفس حمل علی الوطء دا تنکیح خپله معنا وطء ده نکاح په نس کې چې حتی تنکیح ده چې دا مونږ په وطء حملو محمل علی الوطء دا په حمل په وطء باندې د دا نکاح په نس کې محمول ده په وطء په حدیث سره تاکید مونږ نه ده کړی نس خپله معنا وطء ده اذ العقد مستفاد من لفظ الزوج دا نفس نکاح دا خو حاصل ده زوج ټکي نه ځکه زوج خو زوج د پاسه چې نکاح یې کړی اوس چې تنکیح راغلی نو تنکیح معنا وطء ده ولې که دې معنا نکاح یي بیا خو تاکید شو تاکید نه تاسیس اولاده وبهذا يزول السوال په دې خبرې سره چې دا تحقیق مو وکړو چې تنکیح خپله معنا وطء ده دفع السؤال وقال البعض قید الدخول ثبت بالخبر بعضې دا جواب کوي چې دا دخول قید څه ده دا خو په حدیث ثابت ده چې حدیث ته رفاعه ده ټیک ته موږ تاسو والا منو چې تنکیح معنا نکاح ده خو دا وطء قید چې موږ لګو دا په حدیث ثابت وجعلوا من المشاهیر ادو دا حدیث ته رفاعه دا ګرځولی ده حدیث مشهور من المشاهیر د مشاهیرونه فلا یلزمهم تاکید الکتاب بخبر الواحد نو نه لازمیږي په احنافو باندې تاکید د کتاب په خبر واحد نسخه د مطلق په مقید په خبر واحد سره دا اعتراض نه لازمیږي حاجی فصل فی المشترک والمؤول فصل د مشترک مؤول کې ګوره یو خاص عامو یو مشترک مؤول ده خاص عام دا د لفظ موضوع اقسامو لفظ چې و زمانه پر واخلي تعین معنا پر وکړي ځکه چې تعین نه کوي به محمل ده محمل ته خو اعتبار نشته په احکامو کې نو هغه لفظ چې وضعي معنا پر تعین معنا پر راغلی دا معنا به خالی نه یا به یوه معنا یو فرد بیا فرد که شخصي دا خاص شخصي که فرد نوعي خاص نوعي که دا فرد جنسي خاص جنسي خو یو فرد به نو نوع په حیثیت وحدت نوع سره یو ده جنس په حیثیت وحدت جنسي سره یو ده اگر که نه بیا افراد ډیری خو موږ نوع نه مراد کو په اعتبار د کثرت الافراد سره بلکې نوع مراد کو په اعتبار د وحدت نوعي سره چې یوه نوع ده خو یوه نوع خو یو فرد ده یعنې فرد نوعي ده جنس موږ مراد کو په اعتبار د وحدت جنسي سره وحدت جنسي خو یو فرد ده چې هلته فرد جنسي وایي ځکه فرد کله شخصي کله نوعي کله جنسي کله صنفي کله عیسوي کله فرد الفردي ډېر اقسام دي په منطق خو تاسو وایه نه چې تا ته پته ولګي چې افراد خو ډېر دي حصې ته فرد وایي فرد ته فرد وایي شخص ته فرد وایي صنف ته فرد وایي نوع ته فرد وایي جنس ته فرد وایي نو ډېر افراد دي خو بیا به نوع په حیثیت وحدت نوعي مراد کړه کثرت شخصي به نه اخلي جنس په اعتبار د وحدت جنسي مراد کړه کثرت افرادي به نه اخلي یو جنس یوه نوع و یو فرد څه که نه نو که یوې معنې پر وضع و یو فرد و شخص و یا نوع و یا جنس و بیا دا خاص که یوه معنی و ډېر افراد و بیا دا عام خو عام کې خو یوه معنی خو به افراد ډېري لکه مسلمون مشرکون معنی خو یوه ده خو افراد ډېر دي دا عام شو که چېرته داسې و چې دا لفظ موضوع ډېرو معنو پاره معنی یې ډېرې وي او وضع ډېرو معنو پر راغلی وه ښه جي
یا ډېرو معنو پر ولې وضع راغلی وه یا خو واضعین ډېر وو نو ته واضع وې یوې معنې پر دې وضع کړه بنا په دې چې واضع آدم علیه السلام ده واضع انسان ده نو یو پر وضع کړه بل واضع بلې معنې پر وضع کړه بلې پر وضع کړه ځکه معنې ډېرې وې چې واضعین ډېر وو یا واضع یو خو یوې معنې پر وضع کړه هغه ترېنه ویره شوه بیا بله ورځ بلې معنې پر وضع کړه ځکه ډېر وضع رالی چې د نه اوله وضع ویره ده نو که چېرته وضع ډېرو معنو پره وه بیا دا ته وایي مشترک دا مشترک کې تخصیص نه و راغلی په بعضو معنو سره بالتاویل په تاویل سره یا بالقیاس یا په خبر واحد نه و تاویل راغلی په بعضو معنو بیا دې ته اشتراک وایي که چېرته داسې و چې دا مشترکو معنی ډېرو پره وضع و خو دې کې بعضې متعینه وي په رایې باندې په قیاس باندې بیا دې ته معول وایي معول تاویل نه ده تاویل اول نه ده اول رجوع ته وایي دلته رجوع راله بعضو معنو ته ځکه ورته معول وایي اوس چې کله خاص هم نه فارغ شه چې که دا په منظرې د مفرد و ولې یوه معنه وه مشترک معول ته راغی چې دا په منظرې د مرکب دي ځکه ډېرې معنې دي ویله فصل فی المشترک والمعول فصل په مشترک معول کې المشترک موضع لمعنین مختلفین او لمعان مختلفة الحقائق مشترک ما هغه لفظ ده وضع دې ته اشاره کوي چې مشترک معول دا اقسام د لفظ موضوع دي لمعنین دوه معنو پاره وځي مختلفین چې دواړه مختلفي په حقیقت کې او لمعان مختلفة الحقائق یا ډېرو معنو پاره وځي چې مختلف الحقایق کې و سوال ده چې دا ډېرو معنو پر وضع ده دا به علی سبیل الانتظامي لکه لاندې نکته ورته لیکي دا ډېرو معنو پر وضع یا دوه معنو پر وضع یا ډېرو پر وضع دا به علی سبیل الانتظامي انتظام منه شمول چې ټولې به په یو ځل مرادي ولې وضع دوه پر ده یا ډېرو پر ده دې کې انتظام رالی شمول رالی ټولې مراد شي نو ټولو اراده خو غلطه ده وإلا لازم بس عموم د مشترک والتالي باطل عموم د مشترک چاته وایي دې ته وایي چې څومره معنو پر دی وځي ټولې مراد کې بیا دې ته عموم د مشترک وایي عموم د مشترک باطل ده ولې باطل ده ځکه دا خو مختلفې معنی دي اته مشترک ټولو ته شامله نو په یوه آن کې به توجه د ذهن راشي حقایق مختلفه ہوتا والتالي باطل ایوان کې خو ذهن توجه نشي کوی چې دوه درې معنی مختلفې اته یو ټکی په خولې وباسي په یو سکنډ کې بیا درېو واړو معنو ته توجه په یوه سکنډ کې کیا دا کیدای نشي توجه د ذهن په ایوان کې ډېرو امورو ته محاله ده دې وجې عموم په مشترک کې جایز نه ده نو لاندې دا نکته ورته لیکي لا علی سبیل الانتظام ډېرو معنو پر وځي یا دوه پر وځي خو انتظام نه وي پکې او لمعان مختلفة یا دوه یا ډېرې بیا ډېرې معنی عام دي کله جواهري کله اعراضي کله خو جواهري لکه جاریه مثلا لکه عین یا جاریه چې دا امې ته وایي مینځې ته وایي سفینې ته کښتۍ ته وایي یعنې دې ټول ته وایي یا لکه عین جاریه ته وایي کښتۍ ته وایي ښه جي داسې مختلفې معنی دي او کله کله مشترکی جوهر نه لري اعراضي یعنې معنی ډېرې اعراض دا هم مشترک ده معنی حقایق مختلف وي خو جواهر نه اعراضي لکه رای یعنې سیراب کولو ته وایي تندې ته وایي نو سیراب کېدل او تنده دا خو معنی دي که نه مختلفو معنو پر وضع من کبیر الاعراض دي نه من کبیر الجواهر دي دا ګوره دا وویله مختلفین او لمعان مختلفتین یا وضع الفاظ حقایق مختلفو مختلفة الحقایق معنی بھی ډېرې معنی ونه مراد مقاصد خو مختلف حقایق مثال دی مثال قولنا دا کل موږ ده جاریتون فإنها تتناول الامة دا منځ ته وایي سفینې ته وایي والمشتری مشتری ټکی فإنه يتناول قابل عقد البيع مشتری هغه چاته وایي چې دا قابل د عقد بیع یعنې بایع
فإنه يتناول قابل عقد البيع قابل د عقد بیع ته وایي المقابل للبایع د بایع مقابل چې مشتری وکوكب السما د اسمان ستورو ته وایي وقولنا باینون د باینون ټکي ته ګوره دا مشترک بین المعانی ده بیان باین فنو یحتمل البین دا بیان ټکی احتمال د بین لري بین معنا جدائی والبیان الظهور ته وایي دا معنی دي کنه نو ګوره کله جواهرو کې مشترک و کله مانو کې اعراضو کې مشترک و نو بیان ټکی اعراضو کې مشترک ده دا احتمال د بین لري بیان لري وحكم المشترك أنه إذا تعين الواحد مرادا به سقط اعتبار إرادة غيره اوس حکم د مشترک بیانې حکم د مشترک دا ده انه اذا تعین الواحد مرادا به چې یو متعین شي مراد شي سقط اعتبار غیره بیا به نور ساکتی چې یو متعین کې نور به ساکتی یو متعین څه معنا یعنی ټول معنی خو په یو ځای نشي مراد کوی ځکه بیا توجه د ذهن راځي پانې وایده کې امور کثیره وته او دا غلط ده عموم په مشترک کې جایز نه ده چې پیوان کې ټولو ته توجه ورکړي دا عموم د مشترک ده دا خو کېدای نه شي خامخا به یوه مراد کې خو چې یوه مراد کې سقط اعتبار غیري بیا به د بل اعتبار ساکتي ولې ځکه چې حکم د مشترک دا ده که نه چې ټولې مراد کوای نه شي یوه به مراد کې نو چې یوه مراد کې د بل اعتبار به ساکتي اوس اعتراض ده چې دا خو اجتماع د متنافیانو ده چې یوه د مراد کړه هغه ساکته شوه دومه چې دومه مراد شوه نو اوله ساکته شوه نو هره یوه ساکته هم شوه مراد هم شوه دا خو اجتماع د متنافیانو ده چې یوه مراد کې خو بله به ساکته که نه چې بله مراد شوه نو اوله ساکته شوه نو خو هره یوه ساکته شوه مراد شو دا خو اجتماع د متنافیانو ده جواب دا اجتماع د متنافیانو خو په آن واحده کې جایز نه ده په مختلف اوقاتو کې خو ټیک ده په یو آن کې ما یوه معنی مراد کړه بله ساکته په بل آن کې ما بله مراد کړه وله ساکته ښه جي نو په مختلفو آناتو کې ټیک ته چې مراد هم یا ساکت هم خو په یو آن کې دا نه کېږي چې هم مراد هم ساکت اذا تعین الواحد مرادا به چې یوه معنی مراد شي سقط اعتبار ارادة غیري نو به ساکت اعتبار د غیر ولهذا اجمع العلماء على ان لفظ القرء مذکور فی کتاب الله تعالی محمول اما علی الحیض کما هو مذهبنا او علی الطور کما هو مذهب الشافعی تاسو مخکې ویلي چې ګوره صحابه اهل لغت دي صحابه کرامو کې بعضې داسې دي چې یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء صحابه خو ټول اهل لغت دي خو بعضې صحابو قرء نه حیض اخیستی ده بعض صحابه قرء نه طهر اخیستی ده او دا مخکې تیر شه بله ورځ اصحاب ټول اهل لسان دي اهل لغت دي معلومه شوه چې قرء لغت کې حیض ته وایي یا طهر ته وایي خو دا خو مو مخکې ویله چې مشترک کې دا جایز نه ده چې ټولې معنی مراد کې ویلا لازمیږي توجه د ذهن پانې وایده کې امور کثیره وته وتالي باطل نو داسې ونه کېږي چې قرء نه طهر حیض دواړه په یو ځای واخلې خو یو به ترې نه اخلې نو مونږ ولګېدو مخکې تفصیل کې قرء نه مونږ مراد حیض واخذ په دلایلو سره شوافي وایي طهر قرء نه طهر اخلي ځکه وایي ولهذا اجمع العلماء دې وجه نه چې عموم په مشترک کې جایز نه ده اجماع کړی د علماو على ان لفظ القرء المذکور لفظ د قرء چې ذکر ده په کتاب الله کې سبحانه وتعالى محمول دا محمول ده اما على الحیض لکه دا مونږ مذهب ده او على الطهر کما هو مذهب الشافعي وقال محمد